أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. یو حل زخیام اغادی حوالی سرت اکثر مؤمنین دی تا هغوی دینی شیونه وریاکیږي ورو دینی امور خواند نویر کوي د اکمل کې بنوس ویز لبینه لګیږي اندیشون سره جماعت المنځ ته به نه رسي دین نه به وریاکیږي دې دپاره بهترین یو عمل چې هغه انسان دین ورسره مضبوط وي او دین طرف ته سړی لوړ شي هغه څه دی. امام صادق علیه الصلاة والسلام حوالی سره دا حدیث دی چې دا تفسیر صفی ذکر کړی دی جلد نمبر اول کې. امام صادق علیه الصلاة والسلام خدمت کې هم انداشه یو کس راغو وتی دی ابن رسول الله دین نه د وریا کېږم ابن رسول الله دین والا شیو سم د زړه نه لګېږي ابن رسول الله مناجات خوان نه رکوي څه وکړم داسې ښه عمل درته وښیه چې زه دغو طرف ته ګمزن شم دغو طرف ته مایل شم د شیونو کې مو زړه ولګېږي. امام صادق علیه الصلاة والسلام د ورته وایي چې د سوره آل عمران 8 نمبر آیا دا د سب بارها تلاوت کا چې تا څه تلیار کې رواني پټي کې نوسي کمرې کې نوسي بیله نوسي جامې کې نوسي دا قرآن آیات د سره بار تلاوت کوي چې هغه اکثر مو تاسې دعای کنوت کې هم ذکر کوو. امام صادق علیه السلام فرمان دا ثبیتي کې چې دغې ایې ذرې سره انسان کوم هغه نفس دی یا شیطان دی چې هغه غواړي دین یې دوریا کړي هغه به بند شي او دین طرف ته به میل شي. هغه آیات دا دی چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. معنی دا دی ربنا لا تزغ قلوبنا خدای مو زړونه تاو نکړي بیا یې تاو نکړي بعد اذ هدیتنا دین ورسته چې مو ته هدایت طرف ته کړي یو هدایت باندې یو خو یې مو زړونه هدایت نه بیا ګمراهۍ طرف ته تاو نکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه خدای تا طرف نه مو ته رحمت عطا وګرځوي. لہذا دا آیا چورا کیږي انسان پکړې بارها تلاوت کی چې دی واجنه انسان دین طرف ته ګمزن کیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.